وایي زه توبه وباسم د شرابونه چې زه بیا شراب نسکم او ته چې کوم دی د خپل ګناهونه دا تا چې کوم درې کارو په دا باندې بیان کړي. نو پیغمبر حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه باندې پرده واچولا او خبره چې کوم دی د فضل ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب عظيم. کوم خلک چې دا خبره خوخي چې د فحاشه خبره چې کوم دی په مؤمنانو کې خوري کی لهم عذاب عظيم د دې لپاره دردناک عذاب دی. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه سوق چې دا خبره خوخي چې د فحاشه خبره په مسلمانانو کې خوري کی لهم عذاب عظيم د دې لپاره ډېر دردناک عذاب دی. اوس موجوده زمانه کې موږ ګورو نو موږ په دې مسله کې ډېر زیات مبتلا یو او خاص کر د موبایل په وجه باندې کو چرته چا نه غلطي وشي موږ ولر ویډیو په هغه ځای کې ورګه پلانې کارو په غلطي باندې لګیا دي او په ټوله دنیا کې وشرمو. حالانکه قرآن څه حکم کړی دی؟ قرآن حکم دا کړی دی چې مسلمان یو پټه ګناه کوي نو هغه باندې پرده واچوه. هغه کله عام ګناه نه کوي، هغه پټه ګناه کوي. د پردې حکم خو په دغه ځای کې چې تاسو په بدکارۍ باندې په خپل سترګو ولیدو هغه کله عام نه کوي، یو پټ ځای کې ځان له ځای منتخب کړی دی. دغه شریعت حکم دار چې په هغه باندې پرده واچوه. اگر چې تاسو په خپل سترګو ولیدو چې د بدکاری کوي شراب سکي ولیکن ته په هغه باندې سکے پرده وبیا چې دا ستاسو شریعت حکم کړی دی چې ته په هغه پرده اچي ته په هغه په خلکو کې شرمې نه ویډیوګانې بولنه کې چې راشه دا پلانې سړی خو دې دا کار کوي. دا د اسلام حکم نه دی او که شریعت کار څوک کوي نو بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله جل شانو څه فرمایي چې دا د فحاشۍ خبره خورول لګنه چې تا ول ویډیو وکړه او پوره دنیا کې دا مشهور کو هغه ګناکار باندې چې دا پلانې سړی خدا کار کوي. نو څه هغه فحاشي وکړه هغه ذاتی تور دا ګناه وا او تا چې کوم دې دا غنه ګناهونو د پاسه ګناهونه وکړو چې هغه په پوره دنیا کې خورکړه او هغه په پوره دنیا کې رسوا کو. حالانکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې یو کس باندې حد لګیدلو حد دغه سنگساري حد په لګیدلو هغه چې کله میدان ته راوستو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه کس ته وی چا راوستو وی کو چریتا د په مخ باندې صادره چولې وي نو ډیره و به تر وا چې دې خلکو لیدل نه چې دا څوک دی لو سترته لکان خیر لکا وی کو چریتا د په مخ باندې صادره چولې وي او په هغه کې موږ سنگسار کړې وي نو دا ډیره بهتره و د دې نه چې دې خلکو لیدو چې دا څوک دی دا کارو. اسلام زموږ ډېر خپل د امن دین دی، د حیا او د عزت دین دی، د امن او امان دین دی، د رسوایی دین نه چې موږ خلک رسوا کول شروع. په معاشره کې امن اله قائمیږي چې کله موږ د یو بل احترام کوو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې یو کس راغی ورته یې د الله رسوله ما په ځان باندې ظلم کړی، زیاتې مې کړې، بدکاري رانه شوې. پیغمبر علیه السلام ته مخ واړو وایي ځه هسې به چې ته لاس ماسله بولي زه چې تاسې به دې خپل کړي